په 400 کې عوامي نېشنل پارټي د اتحادي ګوندونو په مرسته سره د الیکشن کمپاین لړۍ دوامدار ساتلې ده. دا مهم په داسې حال کې پیل شوی چې پر روانې میاشتې په 15 سپتمبر د ضمني الیکشن ورځ ده چې د 400 د ولس لخوا د عوامي نېشنل پارټي ملولي خان امیدوار دی، ولی بل خوا د میاوالي اوسیدونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې په مقابله کې دی. د عوامي نېشنل ګوند ملولي خان وایي چې په تیرو 9 کالو کې د پی ټی آی حکومت او تیر شوی منه فضل خان هیڅ کار نه دی کړی، نو کله چې د میاوالي سړی دلته نه منتخب شي نو هغه به څنګه د دې د ولس مسلې حل کړي. ملولي خان وایي چې د ټولو پښتنو نماینده دی او کوشش وکوي چې د ټولو پښتنو د ناموس، مذهب او حیا خیال وساتي. خو څنګه چې مولانا صاحب وایي چې زه تش د عوامي نېشنل پارټي امیدوار نه، زه ستاسو امیدوار یم، ستاسو د ټولو امیدوار یم. نو په دې خبره به زه د خپل رب نه سوال کوم چې الله دې ما نه داسې کار والي چې زه د عوامي نېشنل پارټي نه زیات هم ستاسو نماینده ښکارم. اول مذهب دی، بیا ستا پښتو ده او بیا ستا حیا او عزت، او دغه مداري دې درې واړو پسې خنداو. زما دین مذهب پسې خنداو، اسلامیک ټچ دا خندا نه ده، دا مسخره نه ده، دا زما مذهب پسې مسخره ده. او بیا سوچ یې داسې خور کړی دی خدای شته چې خبرې ورپسې کې زړه به دې خفه کېږي. خبرې زمانه مخکې وشوې، هغه خو چې کومو خلکو له سوچ جوړ کړی دی. پرونو کو بل روز یو زنانه مې اوریدا د نبوت دعوی په کړه، توبه وکړه. من خو مسلمانان په دې یقین لرو چې په دې خور اخرین پیغمبر چې کوم دغه تیر شوی دی بل پیغمبر به تر د قیامت پورې راځي. کوم مسلمانان یو، کوم پښتانه یو، کوم کې ذره بره حیا غیرت عزتي. نو الیکشن پرې دی پښتنو په 15 تاریخ به ان شاء الله د دې د سیاسي جنازه آغاز کوو. را پاسه من خو یو زمنګ ووټ زمنګ دی د پی ټی آی والا پسې لاړ شه، او زه درله یقین در کوم چې جرګې په وکې نیم نه زیات ووټ د پی ټی آی به ان شاء الله د اتحاد د پښتنو ما او تاسو ته. دوی وایي چې دا الیکشن د پښتون قام د یووالي او د ورورولۍ دی. په دغه مهال ډاکټر سهیل ویل چې د پی ټی آی تیر شوي وزیر اعلی پرویز خټک د 400 عوام د کوړه کباړ په نامه بللی دي چې دا د پښتون قام سپکاوی دی او باید چې ولس ورته د دې کنځلو جواب په 15 سپتمبر د ووټ په ذریعه ورکړي. که جانډه دلته یو ختیدلې ده نو تربور به ورته ضرور برګه جانډه خېږي، شنه جانډه به خېږي. ولې زمونږ هغه ورورولي څه شوه، هغه عزیزولي څه شوه. مونږ چې به دلته باچا خان چې په دې لارو کوڅو کې ګرځېده ټولو ته پته ده، تاسو ټولو ته یاد دي چې باچا خان په دې لارو کوڅو کې ګرځېده نو دا حجرې نه چې به شروع چې دې خوا چې به رارسېده 1500 کسان به وپسې د یو قام د یو قبیلې هم د دې پیران هغه قربانۍ څه شوې، هغه ورورولۍ څه شوې. نن مونږ ته د پښتو یو وخت دی، مونږ له پکار دي چې دا پښتو نن مونږ سر ته ورسوو. مونږ لپاره دي چې د ایمن خان په مقابله کې چې څوک ولاړ دی د هغه خو پرېږده، د هغه صوبایي صدر وایي ما ته 400 کوړه کباړ ناست، هر 400 خلکو ته کوړه کباړ وایي او موږ ورځو په هغې کې ځان نیغ نیغ کوو او وټونه موله ورکوو ګډېږو مته. دا افسوس خبره ده. دا سیټونه په داسې حال کې خالي شوي کله چې د پی ټی آی غړو د اسمبلۍ نه استعفاګانې ورکړې او هغه ځکه چې د پی ټی آی د حکومت باندې د بې باورۍ اظهارای واچولې شوې، د کمې چې بنیادي وجه په ملک کې ګراني، لاقانونیت، خراب معاشي صورتحال، سیاسي عدم استحکام او د مخالفینو په ضد انتقام شامل وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.